बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। को सूरत द मोहम्मद नवे पैदा कड़ी बखदे नवे द दुनिया नबूवत पर मोहम्मद बांदे तमाम शो निष्टपस द मोहम्मद अम्बिया और खुदाए मगण बेशक च बंदा दे नूर कुलवाना सिफाती पर हत्या। मोहतरम सामिईन, शब मेराज हुजूर पुर नूर साहिब अल-औलाक शहनशाह अरब वल आजम महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन सय्यद अस-सकलैन इमाम अल-क़िबलतैन जद्द अल-हसन वल हुसैन महबूबना व महबूब रब्बिल आलमीन हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम मोजज़ा चे रब्बि ज़ुल जलाल दी मुबारक ता अता कड़वा चौड़ांदे द महबूब करीम रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उड़ांदे चालम नवर करे दगे मौजू फ़ज़ाइल बरक़ात और द हुजूर सलाम शान रिफ़अत और अज़मत चे मुंगो तासु अगवरू और दगे शब मेराज बरक़ात ज़को द हुजूर सलाम शान न खबर शो पदाई मौजू बाने ज़मून डेर और ग्रान और कदरदान मिलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद उवैस से मुंसरा तशरीफ़ फरमा दे अगुई तमु हर कले हर कल राशे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब स्तासु ډیره مننه شکریہ چې په داسې عظیمه موضوع باندې موږ له د خبرو کولو موقع راکړه. جزاک الله احراري صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ له په دې دومره مصروفیاتو کې وخت راکړو. احراري صاحب، شب معراج د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو ډیره لوی عظیمه معجزه ده. په دغه موضوع سره څه سوالات دي د هغې پوښتنه به موږ تاسو نه کوو انشاءالله. زموږ سامعین او ناظرین چې کوم دي هغوی به هم ډېر څه زده کړي. نو د دغې موضوع او د دغې عظیمې معجزې اول سوال زه دا کوم چې د دغې شب معراج حضور علیه الصلاۃ والسلام رب کائنات خپل ځان طرف ته اسمان بلندو ته سدرة المنتهی او سدرة المنتهی نه عرش او بیا رب ذوالجلال خپل ځان ته لامکان ته بوتو. د دې واقعي تاریخي پس منظر څه دی؟ حافظ صاحب، د دغې معجزې او د دغې واقعي پس منظر هغه دا دی چې دغه معجزه چې الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام له ورکړې ده، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اعلان نبوت نه 10 کاله بعد دغه واقعه شوې ده. د اعلان نبوت نه 10 کاله بعد شوې ده، دې کې اختلاف نشته دی، خو دا په کومه میاشت کې شوې ده په دې کې اختلاف دی، او بیا د هجرت نه څومره مخکې شوې ده په دې کې اختلاف دی. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کولو، نو د دې نه څومره مخکې شوې ده دې کې اختلاف دی، میاشت کې اختلاف دی. بعضې علما کرام فرمایي چې دغه واقعه دا د ربیع الاول شریف په میاشت کې شوې ده. بعضې علما کرام فرمایي چې دا د ربیع الثاني په میاشت کې شوې ده، او بعضې علما کرام فرمایي چې دا د رجب په میاشت کې شوې ده، او بعضې فرمایي چې دا د رمضان شریف په میاشت کې شوې ده. خو بیا علما کرامو خوارۍ کړي دي، محنتونه یې کړي دي، نو هغه نه بعد چې کم راجح کول دی نو هغه دا دی چې دغه واقعه د رجب المرجب په میاشت کې او په 27 رجب باندې دغه واقعه شوې ده. بیا اختلاف په دې کې هم دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه څومره مخکې دغه واقعه شوې ده. نو علما فرمایي چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه 6 میاشتې مخکې شوې ده. بعضې فرمایي چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه 8 میاشتې مخکې شوې ده. بعضې فرمایي چې 1 کال مخکې شوې ده. بعضې فرمایي چې 1 کال او 6 میاشتې مخکې شوې ده. بعضې علما کرام فرمایي چې دا د هجرت نه 3 کاله مخکې شوې ده. بعضې علما کرام فرمایي چې دا د هجرت نه 15 کاله مخکې شوې ده. خو راجح کول چې په دې کې هم دی نو هغه دا دی چې دا د هجرت نه 1 کال او 6 میاشتې مخکې شوې ده، یعنی 18 میاشتې د هجرت نه مخکې دغه واقعه شوې ده. ډیره مننه حارث صاحب. لکه مختصر د علماو چې کوم راجح قول دی هغه هم دا دی چې شب معراج واقعه د اعلان نبوت نه 10 کاله بعد د رجب المرجب په میاشت کې په 20مه شپه د هجرت نه 18 میاشتې مخکې دغه واقعه شوې ده. جزاک الله. ناظرینو، بل سوال طرف ته راځو. احراري صاحب، تاسو موږ ته دا ووایئ چې معراج النبي صلی الله علیه وسلم
تعظیم معجزه رب ذوالجلال چې خپل کریم محبوب رسالت معاف صلی الله علیه وسلم لا ورکړې وه وجه څه وه؟ د دې علما کرام چې کومه وجه بیانوي نو هغه دا بیانوي چې په دغه کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د طایف هغه سفر هم کړی و. هلته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر تکالیف میلاو شوي و او په دغه کال باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو محسن تره ابو طالب صاحب هغه هم وفات شوی و او په دغه کال باندې حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها هغه هم وفات شوی وه. نو په دغه کال باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات خفه و. نو او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه کال نوم هم عام الحزن کې اغوستو، یعنی خفګان والا کال. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خوشحالۍ دپاره او د اطمینان دپاره او د سکون دپاره الله جل شانه خپل حبیب له دغه سیر ورکو، دغه سفر یې پې وکړو، اسمانونه یې پې وکتل او لامکان عرش او خپل دیدار یې ورله ورکړو. یعنې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خوشحالۍ او د اطمینان او د سکون دپاره یې خپل دیدار ورکړو چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دغه غم چې کوم دی دا ختم شي. نو ځکه یې ورله چې کوم دی خپل دیدار ورکړو د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خوشحالۍ دپاره. سبحان الله، جزاک الله. څومره لوی مقام او مرتبه ده زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. کم شان ولا رب ذوالجلال ورکړی دی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دغه خفګان رب کائنات په اطمینان قلب باندې بدلول غوښتل. رب ذوالجلال خپل ځان ته وبلو. کیا شان ہے میرے آقا کی، اللہ جل جلالہ دے دا محبوب علیہ السلام په سچا مینه زموږ نصیب کې. احراری سے بل سوال طرف ترازو. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام معراج معجزه رب ذوالجلال ورکړه، خو د دې ابتدا کله شوې وه او دا معراج النبی صلی الله علیه وسلم چې کوم سفر و دا په څو مرحلو کې سر ته رسېدل؟ حافظ صاحب د دغې واقعې چې کومه ابتدا ده هغه هم الله جل شانه په قرآن عظیم الشان په 15 سپاره کې ذکر کړې ده او چې کومې انتها ده اخري چې کومه حصه ده د الله جل شانه دیدار هغه هم الله جل شانه په سوره نجم کې ذکر کړې ده. ابتدا د دغې واقعې هغه داسې ده چې د رجب په میاشت کې په 20 شپه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماسخوتن مونځ هغه ادا کو او د ام هانی رضی الله عنها چې د حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه خور وه هغه یې کره آرام فرما شو. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام آرام فرما شو الله جل شانه حضرت جبرائیل علیه السلام راولیږلو. چې کله جبرائیل علیه السلام راغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام یو کتو د یو روایت مطابق حضرت جبرائیل علیه السلام سره 70,000 فرشتې وي، د بل روایت مطابق حضرت جبرائیل علیه السلام سره 50,000 فرشتې وي. چې کله جبرائیل علیه السلام نبی علیه الصلاۃ والسلام وکتو چې هغه آرام فرما دی، نو اوس جبرائیل علیه السلام په دې سوچ کې دی او په دې خبره باندې سوچ کوي چې زه کومه د ادب داسې تقاضا هغه راخپله کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه را بیدار کم چې ما نه ذره برابر بېدبي ونشي. نو جبرائیل علیه السلام په دې سوچ او فکر کې دی چې زه کومه داسې طریقه خپله کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام را بیدار کم. په دغه دوران کې ورته الله جل شانه وحی نازلی چې ای جبرائیل ته خو په دې سوچ او فکر کې چې زه کومه داسې د ادب تقاضا هغه راخپله کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام را بیدار کمه، هغه کومه داسې د ادب تقاضا به وي، کومه د ادب طریقه به وي. الله جل شانه ورته فرمایي چې ای جبرائیل زما د حبیب قدمونه ښکل کا، زما د حبیب قدمونه ښکل کا، په دغه طریقه باندې چې کوم دی نو زما حبیب را بیدار کا. نو جبرائیل علیه السلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام قدمونه ښکل کړل او په دغه طریقه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام را بیدار کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل علیه السلام سره د فرشتو د جلوس په شکل کې د حرم شریف حتیم لا نبی علیه الصلاۃ والسلام راوستو. آلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارک هغې سیرې کا او د هغې زړه مبارک یې راویستو او د یو علما فرمای چې د یو سرو زرو یو لوښ او تالو هغې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک کېغوستو، د زمزم په اوبو باندې هغې له غسل ورکړو. خو دې دپاره نه علما فرمای چې دې دپاره نه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا زړه مبارک پاک کو، نه، علما فرمایي چې په دغه زړه کې مزید
حکمتونه ورواچول د الله جل شانه د طرف نه، مزید علوم پکې ورواچول، مزید نور یې پکې چې کوم دی هغه ورواچولو. د دغه شک صدر نه بعد حضرت جبرئیل علیه السلام براق چې کوم دی حاضر کو. علما فرمایي چې د دغه براق رفتار هغه دامره تیزو چې چرته به نظر لګېدو هلته به چې کوم دی نو قدم لګېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دلته د حرم شریف په حتیم کې حضرت میکائیل علیہ السلام هم ولاړو، هغه سره هم چې کوم دی 80,000 فرشتې وي. حضرت اسرافیل علیہ السلام ولاړو، هغه سره هم 80,000 فرشتې وي. دغه ټولې فرشتې چې کوم دی نو موږ سره په دغه سفر کې روانې شوې او د جلوس په شکل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په لاره کې ما د یو کجورو والا یو کلی ولیدو چې هغې کې د کجورو باغات. ما ته جبرئیل علیہ السلام عرض کوي چې یا رسول الله علیه السلام دلته کوشئ او 2 رکعاته منځ ادا کوي. وایي زه هلته کوشم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما منځ ادا کو. بیا ما د جبرئیل علیہ السلام نه تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی؟ نو ما ته جبرئیل علیہ السلام وفرمایل چې دا مدینه منوره ده، مدینه تاسو ورته هجرت کوئ. نو هلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ ادا کو. نو علما دلته یو خبره کوي حافظ صاحب او هغه دا کوي چې دغه د مدینې منورې د ځمکه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت قابله نه وه، خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته دا 2 رکعاته منځ وکړو نو بیا چې کوم دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت قابله شوه. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته چې کوم دی هجرت وکړو دا مدینه منوره شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هلته نه موږ روان شو دا مسجد اقصی په طرف باندې. ما په لاره کې چې کوم دی نو حضرت موسی علیہ السلام وکتو چې هغه په خپل قبر کې علما کرام فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې ما موسی علیہ السلام وکتو چې هغه یا خو یې مونځ کولو او یا چې کوم دی نو په ما باندې درود شریف ویلې. او هغې نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مونږ مسجد اقصی ته ورسېدو. حضرت جبرئیل علیہ السلام زما سورلی براق ته وویل چې دلته فی الحال ودرېږه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سورلی یې هغه یې ودروله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه مسجد اقصی ته داخل شوم نو الله جل شانه د حضرت آدم علیہ السلام نه واخله ته د حضرت عیسی علیہ السلام پورې تمام انبیاء کرام زما په استقبال کې ودرولي. سبحان الله. کوم شان زموږ او ستاسو پیغمبر اخر زمان حضور صلی الله علیه وسلم له ورکړی دی چې ټول 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ورته په مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کې راجمع کړي دي استقبال لپاره. حراري صاحب چې کله جبرئیل علیه السلام سره د محبوب علیه السلام مسجد اقصی ته داخل شو انبیاء کرام استقبال ته ولاړو. تمام انبیاء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په استقبال کې ولاړو. حضرت آدم علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو. حضرت ابراهیم علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې حضرت جبرئیل علیہ السلام اذان وکړو او د امامت هغه مصلا هغه چې کوم دی خالی وه. وی زه لاړم او اول صف کې چې کوم دی نو ودرېدم. د امامت پته ورته چې زه امام الانبیا یم، خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اول صف کې ودرېدو، په خپله باندې مخکې نه شو. علما دلته یو خبره حافظ صاحب فرمایي او هغه دا فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه په خپله باندې مخکې نه شو چې بیا به خلکو ویل چې دا خو په خپله باندې مخکې شو، ځان یې په خپله امام الانبیا کو. وی کمال خدا دی چې الله جل شانه تا مخکې کې او امام الانبیا دی کی. نو جبرئیل علیہ السلام اذان وکړو، جبرئیل علیہ السلام راغلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی نو د امامت په مصلی باندې مخکې کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرامو ته امامت کو، منځ چې کله ادا کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تلو نو حضرت ابراهیم علیہ السلام او حضرت آدم علیہ السلام راغلل، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جد امجد نیکه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام انبیاء کرام ته ور مخامخ کو. او دلدم علماء کرام یو خبره فرمای حافظ صاحب هغه دا فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراهیم علیہ السلام تمام انبیاء کرام ته ور مخامخ کو ورته او فرمایل چې دا زما بچی دی، زما په اولاد کې او دا امام الانبیا دی. سبحان الله. دغه شان ول الله جل شانه ورکړی دی. تاسو به د تمام انبیاء کرامو ته مخامخ کو چې تاسو به مام د شان منلې دی او د فضیلت می منلې دی. تاسو هم د شان او د فضیلت منئ.
نو علما فرمایي چې تمام انبیاء کرامو په یو اواز باندې ویل چې د مونږ شان هم منلی دی او د مونږ عظمت هم منلی دی. ورفعنا لك ذکرک، کیا شان ہے ہمارے نبی کی چې الله جل جلاله انبیاء کرامو ته د دې تلقین کړو. بیا آدم علیه السلام ټول انبیاء کرامو ته چې د شان ما منلی او تاسو یې منئ. اخباري صاحب دلته یو خبره راځي چې ټول انبیاء کرام موجودو او مخکې تاسو ذکر وکړو چې موسی علیه السلام خپل قبر کې ولاړو مونځ یې کو او بیا چې کله حضور علیه السلام اسمانونو سیر یې کو نو غالبا آلتم تمام آسمان کې موسی علیه السلام سره ملاقات شو. نو دا څه فلسفه ده؟ یو پیغمبر له الله کوم مقام ورکړي په دې باندې لږ لږ پوښایو کې. حافظ صاحب دې نه دا خبره معلومیږي چې الله جل شانه چې کوم انبیاء کرام دي، د الله جل شانه چې کوم اولیاء کرام دي، نیکان دي، پاکان دي، نو د هغوی روح د الله جل شانه په اذن باندې چې چرته وغواړي هلته تللی شي. یعنی تاسو وګورئ چې موسی علیه السلام نبی علیه السلام فرمایي چې ما وکتو چې په خپل قبر کې په ما باندې درود شریف ویل، او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې مسجد اقصی کې تمام انبیاء کرام را جمع کړي دي. نه موسی علیه السلام د خپل قبر نه مسجد اقصی ته لاړو، بیا نبی علیه السلام سره د هغه په اسمانونو کې ملاقات شوی دی. نو دې نه معلومیږي دا چې د الله جل شانه انبیاء کرام چې چرته وغواړي د الله جل شانه په اذن باندې هلته تللی شي. بالکل جی، ځکه هم موږ وایو چې حضور علیه السلام د خپل امت په حال باندې خبر دی. هغه د خپل عاشق، د خپل محب درود او سلام هم اوري، د خپل عاشق او د محب فریاد هم اوري. ځکه همغه هر وخت په زبان باندې ترانی جاری وي چې الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول الله وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب الله. الله جل جلاله دی مونږ او تاسو ټول د حضور علیه السلام عاشقان او پتنګان جوړ کړي. محترم حاضرین، مسجد اقصی نه د اسمانونو بلندۍ طرف ته هغه د معراج، هغه بلندی، هغه عروج، هغه شان، هغه عظمت چې رب ذوالجلال زموږ او ستاسو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی دی. انشاءالله په هغې باندې به مزید خبرې د خپل خوږ میلمه سره. حضور علیه السلام مسجد اقصی ته ورسېده. اوس د حضور علیه السلام مسجد اقصی نه پس چې کوم سفر هغه کوم انداز سره؟ حافظ صاحب د مسجد حرام نه تر مسجد اقصی پورې دا تاسو ته ما اول کې ویل چې دا الله جل شانه په قرآن کې ذکر کړی دی. د دې نه بعد چې د اسمانونو کم سفر دی هغه نبی علیه السلام په احادیثو مبارکو کې صحابه کرامو ته بیان کړی دی. زه د حضرت کعب رضی الله عنه چې کوم روایت دی هغه تاسو ته بیانوم. هغه مبارک فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمیل چې د اول اسمان نه مونږ له یو پوڼۍ راکوشوه چې هغه پوڼۍ د سرو زرو او د سپینو زرو وه. نبی علیه السلام فرمایي چې ما سره فرشتي حضرت جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، دی سره اویا زره فرشتي د دغې جلوس په شکل کې مونږ اول اسمان په طرف باندې ور روان شو په دغې پوڼۍ باندې. نبی علیه السلام فرمایي چې کله مونږ اول اسمان ته ورسېدو نو هلته کې زمونږ ملاقات د حضرت آدم علیه السلام سره وشو. نبی علیه السلام فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام سره زمونږ ملاقات وشو. هغه په ما باندې سلام واچولو چې سلام دی وي زما په نیک بچی باندې او په نیک نبی باندې. حافظ صاحب علماء کرام فرمایي چې صرف دو انبیاء کرامو نبی علیه السلام ته بچی ویلی دی، نورو ټولو انبیاء کرامو نبی علیه السلام ته رور ویلی دی. یو ورته حضرت آدم علیه السلام بچی ویلی دی ځکه چې تمام انسانان د هغه آدم علیه السلام اولاد کې راځي، نو ځکه ورته آدم علیه السلام بچی ویلو. او بل ورته حضرت ابراهیم علیه السلام بچی ویلی دی ځکه چې د اسماعیل علیه السلام په واسطه باندې نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي، نو ځکه ورته ابراهیم علیه السلام هم بچی ویلی دی. نو اول اسمان کې ملاقات د حضرت آدم علیه السلام سره وشو. نبی علیه السلام فرمایي چې مونږه دویم اسمان ته لاړو. دویم اسمان کې زمونږ ملاقات د حضرت یحیی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام چې د مور د طرف نه د نبی علیه السلام د ترور زامن دي، وایي زمونږ ملاقات د هغوی سره وشو. هغوی هم چې کوم دی نو مونږ ته سلام وکړو چې سلام دی وي زمونږ په نیک ورور باندې او په نیک نبی باندې. نبی علیه السلام فرمایي چې بیا زه دریم اسمان ته لاړم. دریم اسمان کې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما حضرت یوسف علیه السلام وکتو او دلته بیا حافظ صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله د یوسف علیه السلام د حسن ذکر کړی دی. صحابه کرامو ته فرمایي چې د یوسف علیه السلام حسن هغه دام راو چې الله جل شانه نیم حسن یوسف علیه السلام له ورکړی و. نو اوس زمونږ په ذهن کې یو سوال حافظ صاحب ذهن ته راځي چې نیم حسن الله جل شانه یوسف علیه السلام له ورکو او نیم حسن د نور مخلوقاتو له، نو آیا د نور مخلوقاتو له چې کوم حسن ورکړی دی کوم نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه شریک دی؟ څنګه چې زمونږ په ذهن کې دا سوال رالو داسې د صحابه کرامو په ذهن کې هم دا سوال رالو. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې دا خو د یوسف علیه السلام حسن و، خو ستاسو نبی دا د تمام مخلوقاتو نه مخیم خیسته دی او آواز هم خیسته دی. سبحان الله. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې بیا مونږ څلورم اسمان کې حضرت ادریس علیه السلام سره ملاو شو. هغه مونږ ته سلام وکړو چې سلام دی زمونږ په نیک رور باندې او په نیک نبی باندې. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې بیا مونږ پنځم اسمان کې حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وکړو. هغه هم چې کوم دی مونږ ته سلام وکړو چې سلام دی زما په نیک رور باندې او نیک نبی باندې. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې بیا مونږ شپږم اسمان کې حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وکړو. هغه مونږ باندې سلام وکړو چې سلام دی زما په نیک رور باندې او نیک نبی باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغې نه بعد موږ اووم اسمان ته چې کله ورسېدو نو ما حضرت ابراهیم علیه السلام وکتو چې د بیت المعمور سره ولاړو. دا بیت المعمور دا اووم اسمان نه بره دا د فرشتو کعبه ده. فرشتي چې کوم دی د دې نه طواف کوي لکه څنګه چې مونږ خانه کعبې نه مکه مکرمه کې چې کومه د هغې نه مونږ طواف کوو لاندې او بالکل د دې په بره باندې بیت المعمور دی چې فرشتي د هغې نه طواف کوي. او علما فرمایي چې 70,000 روزانه د دې نه فرشتي چې کوم دی طواف کوي. او دا فرشتي چې یو ځل طواف وکړي نو د دغې فرشتو بیا تر قیامته پورې نمبر نه راځي. دا هم زیاتې فرشتي دي د الله جل شانه. الله جل جلاله کوم قدرت دی، الله څومره مخلوقات پیدا کړي دي. حمد او ثنا د هغه ذات دپاره، هغه تخلیق کائنات دی، هغه هر څه په کون باندې پیدا کړي دي او دا هر څه بیا هم ختمیږي. الله ډېر عجیبه مخلوقات پیدا کړي دي. اخراري صاحب چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سفر هم وشو نو غالبا 2 مرحلې پاس شوې، ځکه یو د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او بل مسجد اقصا نه 9 اسمانه پورې. او چې 9 اسمان نه پس حضور علیه الصلوۃ والسلام کوم مقامات پاتې نو هغه مقاماتو چې کوم سفرو تر د لامکانه پورې هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام بیا څنګه وکړو؟ حافظ صاحب نبی علیه الصلوۃ والسلام سره تمام فرشتي او نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې مونږ په دې اسمانونو باندې راتېرېدونو چې څومره فرشتي په اسمانونو کې وي هغه د الله جل شانه په عبادت باندې ولاړې وي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله جل شانه دغه فرشتو ته او فرمایل چې فی الحال دا عبادت هم پرېږدئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جلوس په شکل کې لاړې شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا ټولې فرشتي مونږ سره ما سره چې کوم دی هغه د جلوس په شکل کې را روانې وي. یو پر سکون ماحول، یو د خوشحالۍ مرحله وه او یو ماحول د خوشحالۍ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د فرشتو رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام هم را سره او مونږ بره په طرف باندې چې کوم دی روانو. نو چې کله مونږه سدرة المنتهی ته ورسېدو، حافظ صاحب دا علما فرمایي چې دا داسې ځای دی چې د لاندې مخلوقات د دې نه بره نشي تللی او د بره مخلوقات د سدرة المنتهی نه چې کوم بره مخلوقات دی هغه لاندې نشي راتلی. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان دا دی علما فرمایي چې د لاندې نه بره تللی او د بره نه لاندې راغلی دی. نو وایي معلومیږي دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاندیني د تمام مخلوقاتو نه افضل دی او د برني د ټولو نه مخلوقات نه هم افضل دی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاندې نه سدرة المنتهی نه بره تللی دی او د بره نه بیا چې کوم دی د سدرة المنتهی نه ختم راغلی دی. نو د لاندې د مخلوقاتو نه افضل دی او د سدرة المنتهی نه چې بره کوم مخلوقات دي د هغې نه افضل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او مونږ ناظرینو ته دا مو چې فرشتې به ولې خوشحاله نه وي؟ څنګه چې زمونږ مهمان وویلې چې فرشتې خوشحاله وي عبادات یې پرېښودل. عبادت چې رب ذوالجلال پیدا کړي عبادت لري، خو چې نن رب ذوالجلال خپل محبوب علیه الصلوۃ والسلام خپل ځان طرف ته رابلي
رب ذوالجلال فرشتو ته امر کوي چې تاسو زما عبادت پرېږدئ او د محبوب علیه السلام سره روان وي او د محبوب علیه السلام په دیدار باندې خوشحاله وي. ولې خوشحاله وي؟ ځکه چې نن هغه شخصیت اسمانونو ته راغلی و چې د چا د تورو زلفو ذکر هم رب ذوالجلال په قرآن کې کړی دی، د چا چې د والضحی رخسار ذکر هم رب ذوالجلال په قرآن کې کړی دی، د چا په عمر هم چې رب ذوالجلال قسم خوړلی، د چا په هار هم چې رب ذوالجلال قسم خوړلی. کم کمال او کم شان او کم عظمت زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رب ذوالجلال ورکړو. اخراري صاحب خپل خبرې راټولو دا اخیری مرحلې چې کومې وې، اوس جبریل علیه السلام هم پاتې شو، فرشتې هم پاتې شوې، اوس حضور علیه السلام یوازې شو. حضور علیه السلام دا باقي چې کوم سفر و د سدرة المنتهی نه لامکانه پورې دا په څه باندې وکړو؟ حافظ صاحب دلته یو خبره علماء کرامو هغه بیانوي او زه چې هغه هم درته بیان کړم چې کله سدرة المنتهی ته نبی علیه الصلاة والسلام سره د فرشتو ورسېدل نو جبرائیل علیه السلام ودرېدو. نبی علیه الصلاة والسلام ترې نه پوښتنه وکړه چې ای جبرائیل ولې ودرېدې؟ نو جبرائیل علیه السلام ورته عرض کوي چې یا رسول الله علیه السلام که چېرته د دغې سدرة المنتهی نه یو د دغې ګوتې په بند برابر هم زه اخوا لاړ شم نو زما وزرې چې کوم دی هغه سوځېږي. دې نه مخکې چې کوم دی نو موږ سفر نشو کولی. نو دلته ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې آیا ستاسو حاجت شته رب ته چې هغه درله زه وړاندې کړمه؟ نو علما کرام دلته یو خبره کوي او هغه دا کوي چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل جد امجد چې کوم نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه قرض ادا کول چې کله ابراهیم علیه السلام خپل قوم اور ته وغورځولو نو جبرائیل علیه السلام راغلو چې ای ابراهیم علیه السلام آیا ستاسو حاجت شته؟ ما ته بیان کا، زه هغه ځای ته تلی شم چې کوم ځای ته ته نشې تلی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې نه زما ستا ته څه حاجت نشته دی. نو دلته د سدرة المنتهی سره نبی علیه الصلاة والسلام جبرائیل علیه السلام ته فرمایي چې ای جبرائیل ستا څه حاجت شته؟ تا زما نیکه ته ویلي چې ستا څه حاجت شته چې زه هغه ځای ته تلی شم چې کوم ځای ته ته نشې تلی، اوس ستا څه حاجت شته هغه ځای ته زه تلی شم چې کوم ځای ته ته نشې تلی. نو جبرائیل علیه السلام ورته عرض کوي چې او یا رسول الله علیه السلام زما حاجت شته. هغه حاجت مې دا دی چې کله ستاسو امت یا رسول الله علیه السلام په پل صراط باندې تیریږي نو هغې ستا امت ته زما دا خواهش دی چې زه ورته خپلې وزرې خورې کړم په پل صراط باندې. نو دغه یو خواهش مې دی او دغه یو تمنا مې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو چې یا رسول الله علیه السلام دا الله جل شانه ته راله پیش کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا نه فرمایي چې زه ځم او راځمه، نه وایي دا تمنا ورزو دی دا دی پوره ده. دلته امام عشق و محبت علیه الرحمت یو شعر حافظ صاحب رایت شو، هغه مبارک فرمای چې پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچائے تو پر کو خبر نہ ہو. دلته جبرائیل علیه السلام نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه خپله تمنا هغې پیش کړه چې ستا امت ته زه وزرې خواهش مې دی چې خورې کړمه. خو امام عشق و محبت نبی علیه الصلاة والسلام ته یو التجا کوي چې پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچائے تو پر کو خبر نہ ہو. یعنی یا رسول الله علیه السلام تاسو په پل صراط باندې داسې تیر کوي چې نه پل ته پته ولګي نو د جبرائیل علیه السلام وزرو ته پته ولګي چې د دغې پل او د دغې وزرو احسان را باندې پاتې نشي. یا رسول الله علیه السلام موږ خو ستاسو غلامان یو، تاسو هم چې کوم دی په پل صراط باندې تیر کوي. نو جبرائیل علیه السلام او تمامې فرشتې نه چې کوم دی دلته نه پاتې شوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د یو نور یوه سورلۍ رفرف هغه راغله او په هغې باندې چې کوم دی نو زما د دې نه بعد دا سفر شروع شو. هغې نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه هغه ځای ته ورسېدم چې کوم ځای کې فرشتې د الله جل شانه د بندګانو تقدیر لیکي، هغه ځای ته ورسېدم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هلته ما د فرشتو د لیکلو هغه کشکشار یم چې کوم دی واورېدو چې فرشتې په کوم ځای کې د انسانانو تقدیر لیکي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغې نه بعد زه بیا عرش ته ورسېدم. عرش نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما 90,000 پردې او حجابات دا مې چې کوم دی نو کراس کړل
او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو حجاب نه بل حجاب پورې یعنی د دې پلنواله هغه چې کوم دی نو مزل په هغې کې 1500 کاله دی او بیا د یو حجاب نه بل حجاب ته چې کوم دی نو 1500 کاله مزل دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه 80,000 حجابات ما کراس کړل. په دې دوران کې چې کوم دی ما ته یو آواز وکړی شو چې ودرېږه، الله جل شانه پتا باندې درود شریف وایي. الله کیا بات کیا بات کیا. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما دغه آواز واورېدو نو ما دا محسوس کو چې دا آواز د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو ما ته الله جل شانه فرمایل چې آو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه آواز دی، تا باندې یو لږ شانتي خوف او یو لږه یره در باندې راغله. نو ما ستا باندې ستا د دوست او ملګري آواز واورولو چې ته نورم چې کوم دی هغه ډاډه شي. او جی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما کله دغه حجابات دا مې کراس کړل نو ما د الله جل شانه ما له خپل دیدار راکو. قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه الله جل جلاله خپل دیدار ورکو. هغه دیدار چې رب ذوالجلال دنیا کې چالم نه دی ورکړی، خو زموږ ستاسو خوږ پیغمبر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خپل دیدار امر کو، په خپل دیدار باندې مشرف کو. او محبوب علیه الصلاۃ والسلام سے احراری سے حضور علیه الصلاۃ والسلام له چې کله رب ذوالجلال دیدار خپل ورکو، هغه فاصله څنګه وه، دا مخامخ په مخامخ و. حضور علیه السلام له رب په کوم کیفیت کې دیدار ورکړ؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله ما دا حجابات دا مې کراس کړل نو ما ته دغه آواز ما اورېدو چې ادنو مني ادنو مني، رانږدې شه ماته رانږدې شه ماته. قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام الله جل شانه ولیدو د سر په سترګو باندې او دامره فاصله باندې ولیدو لکه دا لیندۍ چې دا 2 غاښونه وي. نو دامره فاصله کې الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما د سر په سترګو باندې الله جل شانه 10 کرته ولیدلو. سبحان الله سبحان الله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. احراری سے قاب قوسين او ادنى. محترم حاضرین، حضور علیه الصلاۃ والسلام له رب ذوالجلال خپل دیدار ورکو. بس مون خپل اختتام طرف ته ځو، خو یو اخیری خبره احراری صاحب هغه زه دا کول غواړم زموږ ناظرینو ته هم لږه پته ولګي چې رب ذوالجلال حضور علیه الصلاۃ والسلام له د معراج دا سفر ورکو، دا دومره لوی سفر و، دا خو موږ مختصر وخت کې شو، ډیر مختصر وخت ځکه والا حضرت سے فرمائی وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. خو احراری سے رب ذوالجلال محبوب علیه السلام له سفر ورکو. نو اکثر موږ تاسو ګورو سفر د ورځې کیږي. او جی بالکل. نو سفر د ورځې کیږي، رب ذوالجلال خپل محبوب علیه السلام ځان ته راغواړي، د شپې راغواړي. دې کې حکمت څه دی؟ حافظ صاحب ډیر ښکلی تپوس مو کو. علما فرمایي چې څنګه تاسو ویلې چې سفر دا د ورځې هم کیږي ځکه چې د ورځې رڼا وي، نور راختې وي، او د شپې نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله جل شانه دغه معراج ورکو. نو د شپې ولې ورکو؟ بیا په 28 باندې جی دلته یو خبره ستاسو 28 باندې ورکو. نو بیا پکار لکه 28 14 15 16 باندې سپوږمۍ پوره وي، یو ښایسته فضا وي. نو بیا چې د ورځې نو رب ذوالجلال حکمتونو بادشاه بالکل جی په 28 ورکو. دې کې څه حکمت دی؟ حافظ صاحب علماء کرام فرمایي چې د ورځې دا واقعه ونه شوه او شپه کې مو شوه، خو په شپه کې په 28 باندې وشوه. ځکه که چېرته په 14 یا په 15 یا په 14 شوی وی نو دلته کې هم چې کوم د سپوږمۍ راختې وي او رڼا وي، ورځ کې نور راختې وي، د نور رڼا وي. او که چېرته په 15 14 شوی وی نو بیا د سپوږمۍ رڼا وي. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په دې سفر باندې په 28 باندې لاړو. نو دې کې حکمت دا پروت دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د نور رڼا ته ضرورت شته او نه د سپوږمۍ رڼا ته ضرورت شته. یعنی هغې نور ته هم چې رڼا ملاویږي دام د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ نه ملاویږي، او که دغې سپوږمۍ ته هم رڼا ملاویږي دام د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ نه ملاویږي. نو دې کې
حکمت دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام شانو شان او عظمت. چې نه او جی چې نه د نور رڼا ته ضرورت شته او نه د سپوږمۍ رڼا ته ضرورت سبحان شته. الله، ډیره مننه، ډیره مهرباني مولانا محمد اویس حراري صاحب، تاسو موږ له ټیم راکړو. جزاک موږ تاسو ډیره شکریا ادا کوو. محترم حاضرینو، په دغو الفاظو سره تاسو نه اجازت غواړو. دا محبوب علیه الصلاۃ والسلام شان او عظمت په موږ څه بیان کو. رب ذوالجلال د هغوی عروج، د هغوی شان خپله بیانوي. ورفعنا لک ذکرک. په دغو الفاظو سره موږ اجازت غواړو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو د دغې معراج النبي صلی الله علیه وسلم د معجزې او د عظیمې معجزې د خاطر او برکته د حضور علیه الصلاۃ والسلام په سچ او حق باندې عاشقان جوړ کړي. د بلې پرزونې پورې دا وی